کالي څټي او شرمیدلي مامورین چې دلته په چوکیو راته ناست وو چې دا د الله یو عذاب و. دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي د موسی د قوم په رابطه باندې دلته موږ د الله عذاب ویلی شو، دا په موږ نازل شوی چې د دوی په بدن کې د نوکان نه تر ویښتانو پورې د شرافت یوه حجره نه وه، مانځي یوه حجره نه وه. نو د دوی د بدن نه به ما څه اخیستې وې په فساد الوده. ټول نړۍ کې موږ د فساد په اولنمرګانو باندې واړولو، په چور او تالان الوده، او په خپله به تله دا بې شرم او بې حیا او تل به په پردي ملکونو کې بې بادارانو ته ویلي چې ما 40,000 عسکر ستا نه قربان کړي دي. نو ای د اردو هغه وخت منصبدارانو او پلرونو یې چې تاسې خپل بچي ویل چې موږ د هیواد نه قربان کوو، ستاسې مشر به ته په پردي ملک کې په ګاونډي ملکونو کې ټیټ او پاس او لاندې چا به ویل ما د تا نه د فاطمین نه قربان کړي، چا مې ویل چې ما د خپلو سیمه ییزو ګټو نه قربان کړي، او چا یې د 48 ملکونو نه بچي قربانول. نو څنګه موږ اوس ویلی شو چې د دوی ماموریت کم شرافت، کم انسان به په اوسني حال کې داسې ووایي چې د دوی ماموریت د وطن په خیر و؟ نه، بلکې دا یو نړیواله ډرامه وه. په دې ډرامه کې صرف د دوی په میراث کې موږ ته ډېر ښه شیان پاتې دي. دا 20 کلن ماموریت چې ته ورته په میراث کې موږ ته کونډه، یتیم، ګړوب ګړوب هیواد، په فساد الوده، سیمه ییز جنګونه، خلافتونه، مذهبي ډلې، قومي مشران، ښارګوټي، د یتیمانو او د مظلومانو هدیرې، ویر، جړه، وینې، بوټې، کاڼې، خاوره، کم تمدن، کم د خیر کار، یو څو په باروتو او په الوده یو څه وسایل چې پاتې وو هغه هم اره اره ویریول، څو ټیرونه چې د افغانستان د خلکو په خېټو یې ورخېجولي وو هغه هم پردو ته ورکړه. صرف د شګو یو څو بوجۍ او یو څو سیمټي تختې د دوی په تمدن کې موږ ته راپاتې دي. که دوی د مور یو څاڅکی شوده خوړلي وی دوی ټولو دا نړیوال دی واوري. دوی د بشریت د نګاه نه مصنوعي شوده خوړلي وو. د افغانستان د ولس سره اوس دښمني شروع کړې. تاسې لاړ شئ، زه یو مسلکي ډاکټر یم، تاسې په اندرا ګاندي روغتون کې زه دغه روغتون مشر استاذ یم، تاسې د خلکو کړاوونه وګورئ. د افغانستان د مظلوم ولس سرمایه بنده کړي او هاو دیدي بنا کړي، او هغه متعمق خلک چې دوی ته به د خیر او شر تمه به د غرب نه کوله، دغه بیواکه خلک چې فکر به کوو چې زمونږ رب همدوی دی. نه، زمونږ رب الله دی، والله خیر الرازقین. موږ په دې حالت د الله نه ډېر شکرګزار یو. صفای صاحب دې کنګل څه پیسو په اړه وایي چې شرایط باید پوره سي، افغانستان باید یوه مشموله حکومت رامنځته کړي چې موږ یې خوشي کړو. که چېرته دا شرایط دغسې وي چې یو سړی د فساد کې تر دې مرۍ پورې الوده شي، بېادبي دې معافي په ګندګۍ کې دونه غرق شي په بوی باندې خپل نه پوهېږي. ما چې ملک 20 کاله په دې بې عزتو سپارلی او ستره اشتباه هم کړې ده، دوی زموږ عزت نه دی ساتلی، نو بناً موږ په دوی باندې نور د افغانستان د یو میخ اعتماد نشو کولی. دوی په 20 کالو کې صرف ټول افغانان وجلي 100%، زه ته په احصایه وایم 1 میلیون نیشایان کړه، 1 میلیون په رواني، 8 میلیون په رواني تکلیف اخته کړه، 1 میلیون معیوب کړه، 1 میلیون معلول کړه، 1 میلیون د ولکې مړه کړه، څوک یې سوی ته غازي کړه. فقط د یو څو څیرو یو ناولې څیرې راوستې وي، دلته د خلکو د وینو د څکلو دپاره یې کېنولي وو، نیکټایانې به یې والې او ویل به چې زه ستاسو سره یم، حالانکه چې دوی د ډمانو سره وو، دوی د خپلو غربي لښکرو سره وو، او دوی همیشه د پردۍ د ګټو دپاره د افغان د بچي نه د تجان دی. او هلته الله موږ ته فرمایلي دي فحکم بما انزل الله، هر څه چې جوړېږي د دې کتاب نه به جوړېږي. زه نړیوالې محکمه کې زه حاضر یم په خپله د یو افغان په صفت چې دا ټول مجرمین چې د انسانیت د تخم د کموالي دپاره دلته راغلي وو، دا درته مجرمان ثابت کړم په هر زمان، او دا ثابته کړم درته چې دوی د مور د عاطفي کلمې نه د باروتو په نامه او د بم په نامه هم استفاده کړې ده. دا درته په نړۍ کې ثابتوم. په هلمند کې بنادلي کې چې یو ماشوم، افغان ماشوم، د دوی ارمانو چې مور مړه ده، ماشوم په سینه پروت دی، زه تصویر لرم، هغه د شیدو په عوض د خپل شهید مور وینې خوري. زه دا نړۍ ته ثابتولی شم. زه د افغانانو په سر باندې چې دا کمې لوبې دوی کړي دي او په انساني کرامت باندې په باګرام کې سپي لګیا کړي وو، زه دا نړۍ ته ثابتولی شم. د خپل الهي نعمت چې غاښونه وو، د ده نه دلته بعضې انسانانو څه استفاده وکړه او دا یې ویستل د ماموریت د اخیستو دپاره په باګرام کې. راځئ
چې دا ځمکه د حقایقو دپاره ده، دا د الله او دا زموږ ژوند پردی امانت دی الهي. راځئ چې دا خپلې ژبې او دا خپل الفاظ د دې وطن د دې فعلي حالت سره په خیر وګرځوو. عامل څه شي و چې نن امریکا غواړي د تیر حکومت سقوط عامل پیدا کړي؟ دا د امریکا په خپله جوړه شوې ډرامه وه. غلم پکې په خپله و، ملم پکې په خپله و. یو سړی به سار پکې غلو، ماښام به ملو، پولیس به و، او ماسپښین 12 بجې به بیا د کور صاحب و، 2 بجې به بیا په خپله دا سړی غلو. دا ډرامې خپله جوړه کړې وه د خپلو ګټو، خپلو موخو دپاره، د خپلو شرمخانو د ګېډو د ډکولو دپاره، د افغانانو د وینو د شیندلو دپاره، د عزت د پیماول کېدلو دپاره، د افغاني حیثیت او ابرو په جهان کې د لرې کولو لپاره. هیڅ ابرو افغان ته په نړۍ کې پاتې نه شوله. په دې خبر و چې حکومت به په دغه رقم سقوط کوي؟ دا د دوی جوړه شوې ډرامه وه، خو الهي موږ نشو کولی چې د دوی ووایو چې ټول کارونه به دوی کوي. د الله تصمیم او د غرب تصمیم په ټاکر کې دي. اما پخوانی ولسمشر غني دوی ملامتي په وار وار. یو سړی چې یو 40 کاله په غرب کې تیر کی، د بیروت د شیطانی پانتون نه فارغ وي، بچو یې افغانستان نه لیدلی. دا دی د افغان مظلوم او مسلمان ملت پاچا او شاه وي. دا د الله عذاب نو نور څه. امریکا باید په نوي تعامل کې له افغانستان سره کوم ډول روابط ولري؟ مونږ حق لرو د ځمکې په سر اوسیږو، ژوندی موجود یو، انسانان یو. موږ د نیکو اړیکو، موږ ټول هغه څه، موږ د ټول نړیوال د یو ملت په صفت وپېژني. زه یو ملت یم، که د بیرغ تیکه سپینه غوره کوم که توره، دا زما حق دی. زه خپل خلک په څه باندې د خپل کلتور او د قرآن، چې قرآن په خپله بشریت قانون دی. ځکه دنیا کې هر څوک چې یو شی جوړوي، دغه تسبیح، دغه جانراتور، دغه کمره ستا جوړه شوې، د دې سره یو کتابچه رالیږل شوې ده، هغې ته حقوق بشر د کمرې وایي. څنګه چې انسان پیدا شوی دی، الله ورسره کتاب رالیږلی دی، او په دې کتاب کې د انسانیت لپاره هر څه روښانه دي. موږ د ټولې نړۍ سره د قرآن د ټولو آیاتونو مطابق تړاو غواړو، د هغوی سره روابط غواړو، نیک او حسنه روابط غواړو. زموږ نه به د هغوی حقوق نه متضرر کېږي، موږ نه به هغوی نه متضرر کېږي، ول د موږ سره د شیطاني لوبې نه کوي. وخت کم د فقط په لاندې راته ووایي چې اسلامي امارت دپاره څه کول پکار دي؟ اسلامي امارت چې دا اوسه پورې څه کړي دي، زه په خپله شخصا بحیث د مسلمان شاکر یم. ولې